بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانی کی بعضی مرګري موږ نه تاسو کوي تاسو تخصص سکه دا کوئی موږ ورته مغربي فکر فلسفه او دا شانته کې مذاهب علم دا ټول پکې شامل دي. بعضی مرګري دا به تک چې درسونه اکثر موږ ورته چې موږ په دې کمپیوټر باندې درسونه دي نو هغه ابتدا نه ګوري ټول تاسو ته ملاويږي ځکه چې په یو ترتیب سره او تسلسل سره یو درس یو طالب او هغه ته بیا فائدہ ډیره کېږي. خو موږ عالم په هغه ترتیب سره ټول درسونه شیر کړي دي او دوه درې مور سره لیکلي نه دي خو درسونه موجود دي ټول ډیټا محفوظه ده. پرون موږ وضاحت کړو چې د الحاد په اسلام کې د اسلام دشمنان موږ پیژندل په دې کې اکثر مذهبي خلک قادیانیان عیسایان یهودیان روافض مولویانو دغه شانته کې دا یو سړی خپل نه خونه خانه د کڅوک چې په تاریخ باندې اعتراض کوي د صحابه کرامو کردار کوشش کوي دا بسوي مولویانو د روافض به دغه شانته کې قادیانیان پکې دي مولویانو د قرآن په تدوین به اعتراض کوي د قرآن په حفاظت به اعتراض کوي مختلف قسمه دا بسوک کوي دا اکثر څنګه د قرآن په حفاظت اعتراض څوک کوي اکثر عیسایان یهودیان کوي چې موږ ورته وایو تاسو بایبل کې تناقضات دي هغه تاسو قرآن کې تناقضات دي تاسو قرآن کې تحریف شوی دی تاسو قرآن د به اعتراض کوي تاسو خو لا ماشومانه نه په دې موضوع باندې تاسو کړه د ملحدینو ګروپونو ته نه نوځي بیا ورته وایي تاسو قرآن خو چلې خوړلې دي مختلف قسم اعتراضات به در باندې کېږي نو بیا به تاسو سوي او به تاسو د دې جوابات معلومي مولویانو نن به موږ راځو زمنګ د درس دا تسلسل د سیده چې موږ درس مخکې بوزو هر ورځ موږ د اعتراضاتو جوابات نه ورکو چې هر ورځ موږ جوابات ورکو زمنګ د نن درس عنوان چې دی هغه اسباب موږ بیانو مولویانو چې کوم انسان الحاد طرف ته مایل کوي دا سه اسباب موږ را جمع کړی دي په خپل مقاله رد الالحاد کې چې دا اسباب د وجه اکثر خلک سکیږي ملحدین ګوره د هر یو شی د اختیارولو د لپاره اسباب کنه که سړی غیر مقلد کیږي یا سړی پنځپیره کیږي یا سړی بلې دغه توړي هغه بس اسباب وي صدقه ورته ذهن ته مه تراشي دغه په وجه باندې شي دا خپل مذهب چینج کی بل توړي دغه شانته کې ملحد کېدو د لپاره کوم اسباب دي چې دا اسباب برابر شي اکثر دا نه چې دا اسباب به وي او سړی به ملحد وي نه موږ وایو چې څونه خلک الحاد طرف ته تللي دي د دې اسبابو په بنیاد تللي یو سړی کې به اوس د سیکولرزم نظریه او پکې خو ملحد نه وي سیکولر نظریه بخوخی لیبرالزم نظریه بخوخی اشتراکی نظام بخوخی دغه پوسټ ماډرنزم فلسفه بخوخی دغه شانته کې سرمایه کیپټالیزم بخوخی خو دې باوجود باغه سوي دهری بنوي خود منګ وایو چې کم خلک الحاد ته تللی دغه د اسباب نورسته تللی چې دا اسباب بکیونو دې پوجاغه ملحد شوی دی امول چې ډېر اهم درس دی چې د توجه سره لکینه خو اسباب کوم چې انسان الحاد طرف ته مایل کوي الحاد طرف ته بوتون کې یو څو اسباب ذکر کوو ضروری نه ده چې دا اسباب پچا کې موجود شي هغه به ملحد وي مونږ وایو څومره انسانان چې ملحدین شوي د هغوی د دې اسبابو په وجه ملحدین شوي مولویانو پوه شوي که نه څونه خلک چې د الحاد طرف ته تللي دي په دې باندې تللي دي اوس به انشاءالله یو باندې تاسو ته زه بحث کوم اول سبب د ساینس فلسفه د مولویانو د ساینس په فلسفه باندې لکه اوس چې ریچارډ ډاکن دونه ذهني طور پسمانده شوی دی دونه ذهني د ذهن کار نه کوي چې د خدای عقیده د خدای وجود و ساینسي مفروضه ګڼي څه وایي دا خپل د کتاب کې د ګارډ ډیلیژن کې په 15 صفحه 14 صفحه کې د لیکلي دی وای د الله تعالی وجود وای دا یو ساينسي مفروضه ده وای د څنګه چې د ساينسي مفروضو باندې موږ اعتراضات کوو منو یو کنه منو د سبب موږ د خدای د عقیده هم نو ګوره د ساينس په وجه باندې نو اوله وجه څه ده جدید الحاد طرف ته بوتلون کې څه شي دی مولویانو دا د ساينس فلسفه ده حالکه ساينس اس کله د خدای نه انکار نه کړي ساينس اس کله د مذهب نه انکار نه کړي ساينس سره د انسان نور عقیده په خشي شي نور عقیده په خشي چې کله دا قوانین د فطرت وګوري کائنات کې توازن وګوري ماده ته وګوري او دغه شانته کې په دغه چې دا بلا خصوصیات په دې ماده کې موجود دي مولویانو د ته وګوري د الله قدرت ته وګوري د وی الله نشته کنه نعوذ بالله وی الله نشته نو الله ورته خپل زور خودل تاسو ما مخکې د دې وضاحت کړو کنه دوی چې ټایټانیک جهاز جوړ کو په 1912 کې دې جوړ کو دا جهاز
او دا کپتان ویل چې داسې زه داسې نر نه ګورم چې دا ټوکړي کې او دا مات کی الله ول خپل زور خو کنه په 1914 کې 2 کال پس د پهلنې سفر روان شو نو خدای پاک ګر کو نه ماغه د عبرت نشان ګرځیدل او دا ټوله دنیا دا چې ډاکن دا سټیفن هاکینګ د اوس د قبر نه را پاسې دا ټول د را پاسې لاړ شي صرف ملبر او باسي الله وي موجود ما جاز مې د لغر کړه تاسو تکله شي دا راو باسي راو به باسي قیامت پورې د هغه ملبس صرف نشي راځي څنګه خدای نشته الله موجود دی مولوی صاحبانو نو د ساينس په فارموله باندې څه کوي دی دغه نه انکار کوي د مذهب نه اول سبب د الهاد هغه د ساينس فلسفه د یو عام انسان چې کله د خپل شریعت نه خبر نه وي او د ساينس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي او د ملحدینو فلسفه او د کتابونو مطالعه دا خپل مسلمانان ته چې کله د خپل شریعت د فهم نه خبره لکه د زنانو په دغه باندې یو کس پوسټ کړی دی ویره زنانه په आवाज باندې پوسټ کړی دی لیکلم کړي در سره الفاظ ویل کیږي وای مال خو اسلام حق نه دی راکړی د گواهه وای کچره ما سره بل سړی نو به زمون گواہی قبلي کنه قبلي نو مور دل تعالی گواہی چا غوښتي د کور کې ناس ته خپل کور کې سوکا د بچو خدمت وکړه د بچو کفالت وکړه ته چې کور کې ناس ته بند چې د کور کې د خاور خدمت کې د زوی خدمت کې د پلار خدمت کې نو تاسو د سوې د قیدی حکم درکې کچره ته بار ځان ته بای فرند ساتي یار ساتي لسته ساتي ځان ته نو به ته سه آزاد کته به د پردو خلکو خدمتونه کې ته آزاد کله چې د پلار خدمت کې ته بند ته مسلمان خزي تا د خلکو د ذهن سازي غلطه کړې ده تا د گواہی څه ضرورت ده تا نه څوک گواہی غواړي ستاسو د گواہی سره اسکار نشته ته کور کې کینا ستاسو دام به اسلام ته حق درکړي چې د گواہی نه محروم کړي نه بل پتاي بوج نه چولې گواہی یو محرومي ده یو بوج ده ګوره نن سبا سره ځوان گواہی نشي کولای سړی گواہی نشي کولای وبګي گواہی دلته ستا مخکې به قتل نشي ته گواہی نشي کولای ارزه کې نه کیږي ولې گواہی کول څه شي دي دښمنی په سره غستل دي ته خو اسلام د دینه محفوظه ساتلی نو مولوی صاحبانو دوی د چې کم انسان د شریعت نوی خبردار بس کیږي دا بد الہاد طرف روان وي او دغه شانته کې د ساينس دا قوانین څه کوي دا په شریعت باندې قیاس کوي لکه د ملحدینو د فلسفو کتابونه ګوري تر سټیفن هاکینګ کتابونه ګوره ته به دهری کیږي کته سي که طالب ولی نه کته طالب ولی نه لکه موږ چې څنګه عام علماء کرام ته سوایو چې تاسو به نور یارانو کتابونه نه ګوري ولی ورته هلکه ته خطا شي مفتي صاحب موږ په خپل چې دلته موږ د بل چې کله چې ته دلته په خپل مسایلو د لوبور حاصل شي ځکه چې ته هغه کتابونه ګورې هغه د حدیث بیانو لکه د منکرین حدیث کتابونه ته د غامدي کتابونه شروع ک سره د مولاتو به تاسو کېږي خو چې ته دغه نه خبر د فلسفې نه خبر ته بس کېږي ځکه به شک پیدا کېږي چې شک دې پیدا شو ایمان دې لاړو کنه نو مولوی صاحبانو د دې کوم فلسفو چې کوم دهریان دي د دوی د کتابونو په وجه څه کېږي ملحدین عبارت ملحدین او فلسفه کتابونو نه مطالعه کوي او د هغوی د ژوندۍ د تیرولو طریقې ګوري نو په مزه دې سره انسان د الہاد په طرف روان شي ابن صاحبانو کوم ملحد نم شنو په مذهب په اعتراضات شروع کړي لکه مارټن لوتر چې پکړیو دا سره چې ډاکن او دا سي دانورو چې ساينس د مشاهده او تجربه سره کار کوي نو انسان ساينس ویلو سره د مشاهده او تجربه عادي شي او فلسفه چې دا عقلي سرګرمي ده فلسفه عقلي سرګرمي مولوی صاحبانو فلسفه چې دا د عقلي سرګرمي د دی ویلو سره دا ټول هر څه د خپل عقل تابع غني او شریعت چې د دې اکثر حصہ مشاهده نه ماورا یعنی په مشاهده کې نه راځي ولسبانو څه خبرې دیغه ماورا عقل دی کنه د اسلام یو عقیدم خلاف عقل نشته ولسبان سببي ماورا عقل بوي نو څه او چت عبارت د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نشته څه ده ماورای عقل به زمنګ په عقل کې بند راځي مولوی صاحبانو دوی بس کوي مولوی صاحبانو دوی به وي زمنګ اکثر عقاید دهریان په موږ باندې څه اعتراض کوي وای دا خلاف عقل دی موږ ورته ته چیلنج دی زمنګ یو مسله خلاف عقل ماورای عقل فرقونه من کړی دی مولوی صاحبانو خلاف عقل څه ته وای چې داغه په ناممکن کېدو باندې موږ سره سوي دلیل عقلی موجود وي دې ته به خلاف عقل وای د الله وجود عقلا ممکن دی ولې نه دی ممکن چې د هر څه وجود ممکن دی نو د الله وجود څنګه ناممکن دی لکه د الله د نوم د الله په وجود باندې گواہی کوي مولوی صاحبانو پوهیږئ که نه پوهیږئ نو دغه شانته کې او یوه صحیح هغه د کوم چې په عقل کې هم نه راځي نو د دې وجې نه انسان الحاد اختیار کړي چې د دوی په عقل کې نه راځي نو موږ ته ساينس ویل پکار دي خو دومره یاد ساتل پکار دي چې دا ټول انساني علوم دي سری انساني علوم دي نو دوی سره دومره علم نشته مولوی صاحبانو دوی وایي چې موږ څه وینو یا مشاهده کې راځي هغه به منو نو دا خبره د دوی څه ده غلطه ده مولوی صاحبانو دویمه بنیادي غلطي او دویمه بنیادي غلطي دا ده چې څوک په ساينس کې ځان مشغول کړي نو دا بیا ساينس په شریعت باندې تجربه کوي
نو دا ظاهره خبره ده چې ساينس او فلسفه انساني علوم دي. د ساينس قوانین د ساينس لپاره جوړ شوي دي، د فلسفې قوانین د فلسفې لپاره جوړ. ابو شبانو د هر یو شی خپل اصول وی کنه، لکه زمونږ د علم النحو برا واخلو، موږ خپل د اسلام خبره تاسو وکړو. کلمه علم النحو ولا کلمې د سو کلمې نه سم مراد اخلي، اسم فعل او حرف ته کلمه نه وای. زمونږ عام مسلمانان کلمې نه سم مراد اخلي، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس دا یو قوانین د علم النحو قوانین ته په عوامو باندې لاګو کیږي، سبا کیږي ټکراو برازي. د فلسفي قوانین د ساينس قوانین په چا باندې ور لاګو کوي؟ په شریعت باندې. نه دي کوم ټکراو راځي مولوی زبانو. اس کله د ترمامیټر باندې تاسو نشي کولای، الټراساوند نشي کولای، د بلډ پریشر په اله باندې تدزلو هارت دغه نشي کولای علاج او دغه معلومات نشي کولای. د هر یو شی د لپاره خپل علوي د مذهب معلومولو د لپاره مذهب غیر مادي امور نه بحث کوي. د تعلق د څه سره دی؟ د رښتونی خبر سره دی چې هغه به تاسو سره موجود دي او هغه موږ سره موجود دي. چې انسان تا ته وایي چې دلته اکسیډنټ شوی دی، خبر صادق وي ته منی کنه منی. ان چې به تا ته یو انسان وایي چې تل ما الله لیدلې، ما جنتونه لیدلې، ما جهنم لیدلې، چې هغه انسان ټول دنیا ته ځان پیش کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي لبستم فیکم عمره، ما به تاسو کې عمر تیر کړی دی. زه څنګه ما ټول ویل ته امین او صادق. نو چې صادق انسان ما ته وایي چې الله موجود دی، الله لیدلې، جنت موجود دی، جهنم موجود دی، به ته موږ څنګه انکار کوي؟ پوهیږي کنه پوهیږم صاحب نو. نو دا په شریعت باندې تجربه کولو سره ټکراو راځي. مثال د هر یو څیز لپاره خپل اصول دي، د موټر کار لپاره خپل اصول دي، د موبایل لپاره خپل اصول دي، او د هر یو څیز لپاره خپل اصول اختیارولای شي، یو په بل نشي قیاس کولای. بیا ټکراو راځي. لکه نحوي حضرات فرمایي کلمه په درې قسمه ده، اول اسم، دویم فعل، دریم حرف دی. دا اصول د علم نحو والا وضع کړي دي چې کلمه اسم فعل او حرف ته وایي. او زموږ مسلمانان خو صرف کلمه پیژني چې لا اله الا الله محمد رسول الله توای. اوس کو څوک په علم نحو والا باندې اعتراض وکړي چې دوی کلمه بدل کړې ده، نو دوی به ورته وایي چې دا زمونږ د اصول خبره ده. زمونږ د کلمې نه څه مراد دی؟ موږ نه ځان خبر که کنه. زمونږ د دلایل چې د اسلام ثابت دي دا په کوم اصول ثابت دي؟ اسلام عقیده د مذهب عقیده په کوم اصول ثابت ده؟ موږ چې ډاکن ته مې موږ چې پنګان کې دا سونه شي دي موږ ورته وایو د هر یو شی مشاهده دا نه ده چې د مشاهده وکم او زه په تجربه کې راولم. ډیر داسې چیزونه دي. الکه خفغان موجود دی او کنه دی؟ الکه خفغان په مشاهده کې راځي؟ هیڅ کله نه راځي. خوشحالي راځي نه راځي؟ ها مولوی صاحبانو محبت موجود دی کنه دی موجود؟ نو دا خو په مشاهده کې نه راځي. بغض موجود دی کنه دی؟ حسد موجود دی کنه دی؟ دا څومره څیزونه دا په مشاهده کې موږ نشو راوستي. بیا هم څه کوو؟ منو یې که نه منو؟ ډېر څیزونه دي داسې په زرهاو څیزونه دي. ما په دې کتاب کې اوس وضاحت هم کړی چې ډاکن ته مې جواب ورکړی دی. د اسلام او د ساينس د دې طریقه کار جدا دی، د اسلام طریقه کار جدا دی او د ساينس طریقه کار جدا دی. د دوی په منځ کې سره تضاد شته دی. نه ته څنګه دا په دمانه تضاد کې راولي؟ دا جاهلان دي، دا اوسنی چې کوم څونه دغه دي فلسفه دي او د خدای نه انکار کوي. دویم سبب د الحاد هغه دی د ساينس او ټکنالوژي نه متاثر یو هغه ته دغه ته مایل کېدل. الحاد اول سبب سو ساينس ته مایل ما ساينس. دویم نمبر د دینه متاثر کېدل. دنه خو دا ویل دا په دمن د تجربه کې اوس دته بالکل ته متاثر شوي. چې متاثر شوي دا هم یو سبب دی. وضاحت کړه چې انسان وګوري چې د ساينس په وجه نور عالم څومره ترقي کړې ده، نو دوی د خپل مذهب په باره کې د احساس کم طریق کار شي مولوی صاحبانو. دوی وایي چې دا پاتې کېدو وجه مذهب دی. لکه بعضې وزیران وایي چې دا هغه برباد چودھری به څه ویلي وایي دا مدرسې او دا مذهب وایي څه کوي زموږ د ترقۍ په لاره کې خنډ. هغه ویل که چېرته هغه وخت نه وایي موږ مذهبو د مدرسو په ځای موږ کالجونه یونیورسټیانې جوړې کړې موږ به اوس څه وی؟ نو موږ ورته هغه وخت نه خو تاسو کالجونه یونیورسټیانې جوړې کړي دي. مولا خو تاسو سره څه کار ساتي؟ مولا خو تاسو د ترقۍ په لاره کې هېڅ خنډ نه دی. مولا خو څه کوي؟ خپله ذمواري کوي. د مسلمانانو خو نو شیخ الحدیث ته ضرورت چې بار وطن نه راولي، نی مفتي له ضرورت چې موږ دنیا ته څه کوو؟ سپلای کوو. الحمدلله موږ علماء کرام ورلیږو د دعوت او تبلیغ په شکل کې او په مختلفو شکلونو کې. مولوی صاحبان موږ خو په دین کې څه یو؟ خود کفیل او د دې مدرسې برکت دی. ته په دې یونیورسټیانو کې خود کفیله شه کنه. ټول وسایل تاسو څه کوئ؟ وسایل مدرسې ته ملاویږي که یونیورسټي او کالج ته ملاویږي؟ هغوی ته ملاویږي. 1 روپۍ ما ته نه راکوي اعتراض په ما کې. په چا لچې روپۍ په چا خوري؟ قومي خزانه چې په چا باندې وخوړله په هغه باندې اعتراض وکړه چې تا اوسه پورې یو ساینسدان ولې پیدا نه کړو؟ مولوی صاحبانو دې خبرې ته ستاسو خیال دی؟ نو دوی وایي دوی به دا خبرې کوي یاره وایي مذهب د روستوالي وایي د خنډ وایي د ترقۍ په لاره کې خنډ وایي دا مذهب د مین نه وباسي. موږ یو مذهب څه شی دی؟ په مذهب کې کامیابي ده، په اسلام مذهب کې ترقي ده. ها خود ساخته مذهبونه
هغوی ګوري که نه موږ ویلي دي که نه کله چې په مغرب باندې د کلیسا څه غلبه وه نو هغوی تاریک دور وو کله چې د مذهب د قید نه څه شو هغوی ازاد شو هغوی ترقي وکړه مولوي صاحبانو نو دوی دا ګڼي چې دا مذهب زموږ د وروسته کېدو ذریعه ده حالانکې د ساینسدانانو ته د عقل چا ورکړی دی چې هغه څومره طاقتور ذات دی دوی خو د عقل په ذریعه ایجادات کوي نو د عقل چا پیدا کړی دی دوی چې خپل ځانونه د ساینس د ترقۍ په وجه کامیاب ګڼي نو آیا مذهب هم داسې دی نه بلکې د مذهب دا اصول نه دي مذهب او شریعت وایي د شریعت په احکاماتو کې کامیابی ده څوک چې څومره د مذهب او شریعت پابند وي هغه هومره به کامیاب وي او دا خبره عقلي طور هم صحیح ده مخکینی قومونو مطالعه کولی شي هغوی خپل شریعت او مذهب او شریعت په ځای د ترقۍ خوبونه څه کې لیدل په دنیا کې لیدل مولوي صاحبانو نو هغوی څه شی شولو قارون ته وګوره هغه وخت کې ښه مالداره د دنیا ټول وسایل ورسره په کار یې راغله مولوي صاحبانو قوم سبا والا ته الله رب العزت داسې باغونه ورکړي چې ټوکرۍ به دې په سر کړو چا غاړه وتې وي فروټونه به ډکوه مچان پکې نه کېده دغه پکې په دین یې څه کوو عمل یې نه کوو داسې چې څونه قومونه وه هغوی مولوي صاحبانو د هغې په وجه باندې څه شی شو ناکامه شو نو مولوي صاحبانو نو دوی ټول کامیابي په ساینس او ټکنالوژۍ کې مولوي صاحبانو ګوري کامیابي په څه کې ده په دین کې ده او مذهب او شریعت د دې خلاف په اعمالو زور ورکوي چې دا دنیا ختمېدونکې ده او دا خبره خو ساینس هم مني د دنیا مولوي صاحبانو د یوې دا د ټولو ساینسدانانو نظریه ده نیوټن به ویلی زه د مرګ نه وایي زه هر یو ساینسدان د موږ مسلمانان هم مرګ نه یېرېږو قبر ډېر سخت څیز دی ته په لاړ شه سمله پکې عثمان رضی الله تعالی عنه به چې راو قبر ته به جړل نو قبر خو ډېر سخت څیز دی دوی زموږ نه به ډېر سخت یېرېږي نیوټن ویلی وایي زه ټول عمر ژوند غواړم خو زه به د وخت د رفتار نه ځان وباسم څه وکړم دا د وخت رفتار په موږ روان دی د وخت رفتار نه به څنګه وځي چې ستا جسم یو مادي جسم د رڼا رفتار سره سفر وکړي څه وکړي کله چې دا د رڼا په رفتار سره سفر وکړي مولوي صاحبانو په ده باندې به دا وخت بالکل زیرو شي بیا به دا څه وي مولوي صاحبانو دا وایي چې زه د مرګ نه خلاص شوم نو د مرګ نه څوک خلاصېدی شي نو دوی وایي چې بلیک هول دا دنیا به ختمېږي څه سره بلیک هول پکې به دا بلیک هول کې چې کله دا ورشي دا سیاره لکه زموږ سیاره دې باره کوم ساینسدانان وایي چې دکې لکه دا انور به درته والم دی وایي چې د انور موږ له 4.5 اربه کاله انرژي راکړې ده 4.5 ارب سال دینه پس به دا بې نوره شي به دا به ختم شي بیا به دا بلیک هول کې ورننوځي بلیک هول کې به بیا د انور څونه دا د دې ځمکې نه 12 لکه ځله غټ دی 12 لکه چنده غټ دی دا انور زموږ د دی دا زموږ دا یو انور صرف په داسې کروړه انورونه دي دا چې کله وایي بلیک هول ځان ته راکاږي وایي دا به راغونډ شي راغونډ به شي لکه بال چې کله ته سوځې که نه راغونډ شي بس یو ذره به ترې جوړه شي نو ویل ته نه به زماني نه به مکاني نه به وخت نه به ټایم وي موږ دا خلاف عقل هم نه ده خو دا د دوی نظریه ده نو مولوي صاحبانو تاسو د بلیک هول په وجه به دا دنیا د دوی موجه دوی موجه پناه کېږي او موږ هم موجه پناه کېږي اذا السماء شقت اذا السماء فطرت او داسې ګڼ آیاتونه دي مولوي صاحبانو نوٹ ساینس انسان ته صرف مادي ترقی ورکولی شي لیکن د زړه سکون د ساینس سره نشته دی د هغې دپاره په الله تعالی باندې ایمان راوړل شرط دی د انسان د خیر او شر تمیز کول د دې خبرې گواهی ورکوي چې د انسان د ژوند مقصد معلوم دی چې هغه په یو الله باندې ایمان راوړي اے مولوي صاحبانو ساینس به تا ته څه وکړي د دنیا ترقي به درکړي موږ د علماو ته او د خلکو ته وایو چې تاسو به دغه کم چې د ساینس نه متاثره دي او د ترقي خوبونه ویني موږ تاسو ته وایو چې تاسو ته به ترقی بدله څه وکړي ساینس بدله ماشین نه جوړ کړي تا ته خو د زړه سکون په څه شي کې دی الا بذکر الله تطمئن القلوب په سکون چې دی چین چې دی دا به تا ته چېرته میلاوېږي د الله په ذکر کې او دا په الله باندې ایمان راوړلو سره میلاوېږي ما دا یو خبره کوم بس بیا بندوم یو روسي جادوګر کاله جادو بیا کوله هغه ما په خپله د هغه انټرویو هغه ویلې په مسلمانانو باندې جادو اثر نه کوي روحاني طاقت وایي د حفاظت کوي کم مسلمانان چې خپل مذهبي عبادات کوي که نه وایي په ده باندې دا حقیقت خبره ده مسلمانان موږ ته ویلي دي که نه احادیث مبارکو کې ثابت دي که نه تاسو ما چې جادو وشي څه وکئ معوذتین وی دغه شانته کې سورت بقره اول او اخر دغه شانته کې نور ګڼ څه شی دي مولوي صاحبانو دعاګانې موجود دي که نه دي موجود دي د څه دپاره د جادو د توړ لپاره نو لکه ګوره روحاني زموږ څه کېږي موږ ته تقویت ملاویږي موږ ته حوصله ملاویږي چې الله موجود دی او دا هر څه پیدا کړي دي د انسان د خیر او د شر تمیز کول موږ څه کوو ځان له خیر غوره کوو که نه مثبت سوچ ځان دپاره خوښو که نه منفي نه ځان ساتو دا د دې خبر دلیل دی چې موږ څه یو د ژوند مقصد هم معلوم دی مولوي صاحبانو دریم سبب چې دی هغه د مذهب نه بېزاره کېدل دي دا به انشاءالله سبب وایي وخت ختم شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین